نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم د سیرت بیان مشورو کړو او ما د تویلیو چې کله د نبوت نبی علیہ السلام دعوا وکړه الله نبی او رسول راولېږه نو بعضې کسان به مسلمانېدل او بعضو به مخالفت کو اکثر مخالفت کو جګړې جوړې شوې او ډېر کمزوري صحابه کرام چې هغوی غلامانو یا وینځې وې هغوی سره ظلمونه شروع شو تر دې حده پورې چې د بعضې سره دومره ظلمونه وشو چې د هغې واقعات او د هغې داستان ویلم ګران دي خود حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ یو ځل نبی علیہ السلام ته عرض وکړو دا هغه وخت و چې نبی علیہ السلام په دار ارقم کې پټ تبلیغ کو دار ارقم د صفا د غونډۍ سره خوا کې یو صحابي دی حضرت ارقم رضی اللہ عنہ د هغه کور و د هغه په کور کې به ناست و پټ به خپلو ملګرو ته دین خاو دعوت به ورکاو او چې څوک به مسلمانېدل نو پټ براتلل د کافرو دومره زور و چې ښکاره چا د کلمې نوم نشو اخیستی تقریبا یو کم څلوېښتو ته چې د مسلمانانو تعداد ورسېد نو حضرت ابوبکر صدیق نبی علیہ السلام ته عرض وکړو د الله رسوله بار وتل پکار دی کولو دا کار شروع کو نبی علیہ السلام پې زړه نو هغه وی لږ صبر وکړې زه به هغه کوم چې ما ته الله وفرمایي چې الله نه ویلې نه کوم و ابوبکر صدیق کلک شو نو نبی علیہ السلام سره صحابه بار وته او د بیت الله په مخ کې ودرېدل او حضرت ابوبکر صدیق اعلان وکړ د کلمې د توحید اشهد ان لا اله الا الله چې د الله نه ما سوا بل رب نشته بل خدای نشته هغوی خو شرک کو دا الله نه ما سوی نور خدایانو ته سجدې کولې یو بوت یې د باران دپاره مقرر کړی باران سوال به یې د هغه نه کو بل بوت یې د بچو دپاره مقرر کړی بچو سوالونه به یې د هغه نه کول بل یې د مال او د دولت دپاره مقرر کړی د مال او د دولت سوال به یې د هغه نه کو بل یې د تجارت دپاره مقرر کړی چې تجارت کې به کامیابي د ده نه حاصلو دا په قهر د خدای اخته خلکو الکه دا ټول کارونه د چا دي دا د الله دی ګولې بچی به هم خدای نه غواړي مال دولت او په تجارت کې ګټه هر څه به د الله نه غواړي او روغ صحت به هم د الله درکوي اوس هم د بعضې خلکو د زیارتونو متعلق دا عقیده ده الکه دا زیارت د زم دانې به مې ښه کېږي دا د دانو سپیشلیست دی او دی بل زیارت د زم دا د بادو ډاکټر دی دله چې لاړ شم باد به مې ښه کېږي دا غلطې خبرې دي زیارتونو له تلل په خپل ځای ښه دي اخو بوتان و هغې له تلل ګناه و شرک و کفر و زیارت له تلل هغسې نه ده د زیارتونو متعلق په خپله نبی علیہ السلام فرمایي یو وخت کې حکم کړی وی زیارتونو له به نه ځئ ځکه خلکو به په زیارتونو کې د ګناه کارونه کول او شرکي کارونه به یې کول همدقه چل به یې کو لکه دا زمونږ خلک چې اوس کم کارونه په پنجاب کې خصوصا کوي سجدې به یې ورته کولې اوس هم پنجاب کې زیارتونو ته خلک سجدې کوي دغه قصه شروع ولو نبی علیہ السلام بالکل به زیارتونو له نه ځئ نو چې کله بیا د خلکو هغه تربیت شو او د خلکو ذهنی سوچ برابر که نبی علیہ السلام مبارک نو بیا ورته اعلان وکړو نهیتکم عن زیارت القبور الا فزوروها تاسو ما د قبرونو د زیارت نه منع کړی وی ځکه تاسو به د جاهلیت رسمونه پکې رواجو اوس برابر شو قصه سمه شوه نو اوس اجازت دی که تاسو ځای زیارت له لاړ شئ سړي ته آخرت را یادوي د نیکانو خلکو قبرونو له یا زیارتونو له تلل د شریعت مطابق دا جایز دی دا منع نه ده خو نو داسې خو به نه کې چې دا باد ښه کوي او دا دانې ښه کوي دا زیارت او دا زیارت بچی ورکوي او دله به دوه غوټې ورکوي دره بوله نو دوه زامن به دې کېږي او که درې دې ورکړه درې زامن به دې کېږي دا پکې شریعت کې ګناه ده دا هر څه خیر او شر دا د چا په لاس کې دي د الله په لاس کې دي دا به خدای نه غواړي
وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وی که ضرر د تورسید ګور حصر دی عربی کې حصر وته وی حصر مضبوطه جمله ده ضرر د تورسیږي په مال کې په بدن کې په بچو کې دانه ورخیږي تب راشي تکلیف راشي فلا کاشف له الا هو معنا دا ده چې بې د الله نه بل څوک دا تکلیف نشي لرکولی دا زیارتونه را نیکان خلق چې دی جمدي او دی به محتاج چې دی به چا نه سوال کو دا چې ته وایې چې دانې را لخه کوي دا دانه والا زیارت چې بیمار بشو دانې به راوخته ځان له به په خپله دانې جوړولو کې خدای ته به سوال کو دونه سوچ زمونږ نشته ویده ذمہ داری اغشتر دا پمندانو اخ خدای پاک اغا سیزون رواج دی کنا اغا ششتا زناس او دلزم بعد با میخکیگی دا نیک ساڑیو بزرگو منگ دا زیارتونو بد بنوے توہین بنکے دا نیک ساڑیو خو کپا با بعد رالل نو دی بچالتا یا بے ڈاکٹر نے علاج کو یا دا حکیم نے یا بے لوی اللہ تا چغوالا اللہ نے بے سوال کو وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ مؤکد جمله دا تاکیدی او حصر دی پکې چې کم خیر د الله رسول غواړي څوک در نه شیخ واکول مالک د خیر او د شر الله دی بنده مالک د خیر او د شر نه دی شریعت مطابق لاړ شه بالکل نبی علیہ السلام په خپل د بقی مخبره ته او د شهداء احد نیکانو اولیاء او صالحین نبی علیہ السلام د احد شهداء ول په خپل ته حضرت حمزه رضی اللہ عنہ غلوی شهیدانو لبته لیکن دا غختنه او دا سوال کول چې مال بیماری جوړه کا او مال دا چلو کو مال دا چلو کا دا یو کنه په خبره پنځو کې خلک دولت لل هغه جیبه رواج او ډول کې به پکې پروتو شکر چې هغه شی اوس خدای پاک ختم کړ نو چې څوک د چا بتبونه ولا بلاغ وی ادب د غاړې لاله او زرا غلې متاله او چې تم اخلاص کې د دې تبه د جنجاله او ډولکی له به ډنګ ورکړ غاړې ته به ډولکی چو دا غلط رواجونه دلته زمونږ په دغه کندې په غاړه هغه سوری شوه نه وسه مونږ ماشومانو سوری شوه وه په ماشوم به سوری وشوی پکې وردننه که پورې به یې کته وی دې سره به سوری لر شي او ماشوړی به یې تې تاو کړې شکر دی دا څیزونو دین خپلکو کې راغی خلک دیندار شو د دې څیزونو نه خدای پاک او دا شوبې او شکونه خلکو ته شیطان پړه کې اچي نبی علیہ السلام مبارک فرمایي وی بعضې وخت کې شیطان په چا په وجود کې ورننوځي نو څه چل پکې پیدا کړي دوره حضور پاک فرمایي نو بیا ورته وی دې فلانکي له لاړ شه چې دا جوړ دي کي نو چې هلته لاړ شي نو شیطان ترې روځي نو خلکو ته وی وګوره که نه جوړ شو وی دا پکې شیطان نه نوتې وسوسه ورته واچوي نو مالک د خیر او د شر به څوک ګڼو لوی الله به ګڼو دا نور اسباب دی او واسطی دی او ذرائع دی اسباب ډاکټر دی جوړولی نشي دا ستا یو سبب دی ښه دقه رنګې که نیکانو بزرګانو لځې نو دعا ترې غواړه وی ما دپاره دعا وکړه دعا به دله وکړي دا یو ډېره لویه خبره ده ما له دعا وغواړه به دله دعا وکړي د خدای په دربار کې څه کلمات به درته وښي هغه کلمات به شروع کړي اوراد به شروع کړي نو بیا د نیکانو دعاګانې خدای پاک قبلوي دا جدا طریقه شو نو جناب دی دا بوتان جوړ کړي دا د باران دی او دا د سوري دی او دا د فلانکی دی او دا د پلانکی دی نو حضرت ابوبکر صدیق نبی علیہ السلام سره راغی او د بیت الله په مخ کې اعلان وکړ اشهد ان لا اله الا الله د دې خبرې گواہی ورکوم عقیده مې دا ده چې د عبادت لایق څوک دی یو الله بل څوک نشته سر به د الله ته لګوم بل چاته باندې لګوم زما د قسمی په دې جمعات کې درته وایم یو ځل لاهور ته تلم سید علي حجویری رحمت الله علیه دا خلک ورته دا تاګنج بخش شول دا نوم مولا دی غلطو خلق پرېښودی دی خپل نوم یې سید علي حجویری دی دا ډېر لوی بزرګ سړی تېر شوی دی او ډېر لوی نیک سړی تېر شوی دی قسم مې دی په خدای یو سړی مې ولید چې قبلې ته یې شا کړه او د هغه قبر ته یې مخ ته سجدې ورته ولګولې او دې زیارتونو کې داسې طریقې جوړې کړې چې خلک ورشي نو سجدې ورته لګوي الله عبادت خو یوازې دا نه چې مونځ ورته کوې په داسې طریقه د یو چا تعظیم کول چې ځان انتهایی عاجزه کې او هغه لوی کې او د خپلو کارونو متصرف یې وګڼئ چې ما له خیر او شر را کولی شي بچي را کولی شي دې ته شرک وایي هره ګناه به راته خدای وبخي چې توبه دې نه ایستلې
او شرک د خدای نه بخي. ان الله لا یغفر ان یشرک به ویغفر ما دون ذلك لمن یشاء. توبه دې وستله خو شرک هم بخي، خو که بې توبې لاړې نو نور ګناهونه که د خدای خوښ شي درته به وبخي، معاف به کړي. پیغمبر به سپارش وکړي، بچي به دې سپارش وکړي، عالمان صالحان. خو شرک الله وی بالکل نه بخم، همیشه دپاره به جهنم کې پروتي. الله دې مساتي. دې شرک د رد دپاره نبی کریم صلی الله علیه وسلم الله راولېږي، اعلان یې وکړ واشهد ان محمد رسول الله. د دې خبرې ګوی کوو چې نبی علیہ السلام د خدای مبارک استازی دی او ښکلی پیغمبر. چې دا اعلان یې وکړ نو بس خلک په ابوبکر راغون شو، ټول کافران راغون شو چې ښکارم قصې شروع کړې. حضرت ابوبکر صدیق یې ووهه، دومره یې ووهه چې دا پوزه د غریب ماته شوه، په مخ یې وینې وبهېدې، ډېر زیات زخمی شو. او چې دومره زخمی شو چې بېهوشه شو بالکل. صحابه غریبانان نورم واهلی شو، خو منتشر شو. حضرت ابوبکر صدیق د قوم خلق رالل او دې بېهوشه یوړو، کور ته بېهوشه یوړو. او دې خیال و چې یقین لري که دې د دیوالو نه بچ شي. حالانکه ابوبکر څه ماشوم راکوټې سړی نو او نه غلام عمره یو، د مکې د بنو تیم قبیلې په سردارانو کې لوی سردار و، خلکو به قدر کو. قوم د حضرت ابوبکر راغی، غیله غوسه ورله چې دا زمونږ دا مشر دا سړی دا ولې دې خلکو و. هغه راغی قوم او د بیت الله په مخ کې اعلان وکړ، وی زمونږ سړی که مسلمان دی او د پلار نیکه دین یې پرېښی دی، پیښه خپل کار یې پیښه، ستاسو د والو ټکولو سره څه تعلق و. قوم کافر دی، مسلمان نه دی وخت کې، خو بیا هم پې خفه دي. او وی که زمونږ سړی ابوبکر مړ شو فلان کی نه به انتقام الو. دا زمونږ اعلان دی. خلک هم پریشان او د مکې سرداران چې واقعي دونه وال نو پکار چې بېهوشه شو. دې بېهوشه پروت دی، مور ورته ناسته ام الخیر، او څوک لاسونه مږي، څوک ورله خپې مږي، څوک ورله ګوتې مږي، څوک ورته چغې وایي. سهار بېهوشه او مازدیګر په هوش کې راغی. نو چې څنګه په هوش کې راغی لومبې تپوس یې وکړ، لومبې خلک ورته او کافر ته تودي، ځکه مسلمانان خو نشته، هغه خو سره د نبي علیه السلام دار ارقم ته څو خپلو کورونو ته لاړل. لومبې تپوس یې دا وکړ، وی ما ته د نبي علیه السلام حال ووایه چې هغه به څنګه وي. لومبې تپوس ته خلک ته ټول خوار شو، ملامته کوی چې د هغه د لاسه خو د باندې دا تکلیفونه تېر شو، د هغه د لاسه بېهوشه شوې او دا وینې د نه توی شوې، او چې د سترګې وغړولې نو بیا هم د هغه تپوس کې نو بعضې د قوم خلک هم ترې روان شو. هغه وی نه ما ته فورا پته الو وایه. مور وله الوه پخه کړه، نرم خوراک، بېهوشه دی چې دا خولې نه یې وینې بېږي چې دا الوه وخوري. بچې دا وخوره، لږ د یو پوټې طبیعت برابر شي، ساره داسې بېهوشه دا لږ یو بوس که چې لږه تنده دې ختمه شي. وی مورې تر څو چې د نبي علیه السلام د حال نه نه خبر، قسم دې که دا اوبه سک وکم او دې خوراک له دې خولم یوسم. دې ته محبت او مینه وه. ما له فورا د نبي علیه السلام خبر راکې، مورم ورته ملامته کړي، مورې خبرې رستو دي، ما ته د خپل جانان الو وایه. زما محبوب کم ځای دی، څنګه دی؟ ځکه وال ټکول شروع شو، اب هم زخمي، اب هم خوږي، خامخا به زخمي به خوږ به ما ته الو وایه. وی مونږ ته څه خبر یو، مونږ ته څه پته لګي. وی د عمر خور د ام جمیل، وی هغې ته پته لګي، هغې نه تپوس وکړي. نو بچی دی، بیا مورې کافره ده، لا مسلمان نه دی، خو بچی دی، په بچی خامخا د خلکو رحم راځي. نو مورې زر لاړه د حضرت عمر خور ته ام جمیل کره، وی زه راغلی زما زوی دی ابوبکر، او دقسې ساره داسې والی شوی دی او بېهوشه پروت و، او تږي دی، نهر نهور دی وینې ته بېږي. خو چې سترګې وغړولې نو د محمد نوم اخلي صلی الله علیه وسلم. نو مونږ ته څه پته ده چې به کوم ځای کې وي. او وی تی راته یاده کړې چې د هغې نه تپوس وکړې، غریبه ویارېده چې که زه الو یم هسې نه ما له څوک تکلیف را نه کړي. وی څوک ابوبکر؟ زه خو یې نه پېژنم، ځان یې ناغرضه کړم. نو خو ابوبکر نه پېژنم څوک دی؟ وی زما زوی ستا نوم یې اخېستی دی. وی د بل چا به یې اخېستی، زه خو یې نه پېژنم. یاره وی تورېږه چې ته دونه په دې خپل بچي پریشان یې، در سره ځم چې زه یې وګورم په خپله، ځان یې ناجانه کړ چې دا به څوک وي. نو راله، نو چې راله حضرت ابوبکر ته وکتل نو په ژړا شوه ورته، هغې خو پېژنده، مسلمان رورو، په ژړا شوه. نو ته فورا حضرت ابوبکر تپوس کوي ام جمیل د نبي علیه السلام حال راته
د خپل محبوب ذکر راتاو که څنګه دی نو هغه یریده مور ته اشاره وکړه وی مور دې ولاړه ده وی مه یریږه ته وایه وی په خیر دی ټیک ټاک دی وی کوم ځای دی وی دار ارقم کې دی وی ما ولا بوځئ مور ته یې بچې دا لږ خوراک وخوری مور چې مې نبي علیه السلام په دې سترګو لیدي دې قسم دی که ګوتې یوسه پریشان یم خامخا په هغه به غزار شوي زخمي به زه به وینم نبي علیه السلام نو پاسېدی کوم ځای شو په څو کسې ونیوه مور ورسره شوه د عمر خور ورسره شوه وی ښه دې وخت کې مه ځه چې لږه تیاره شي نو لاړ به شو هسې نه په لاره څوک ګوتو مخې له در شي بیا غزارونه کي نو چې نبي علیه السلام لا ورورسېد او پیغمبر علیه السلام یې ولید نو ډېر یې وجړل او صحابه هم ورته وجړل او نبی علیہ السلام هم ورته وجړل وی دا الله رسوله چې ته مې روز ولیدې ټول غمونه مې ختم شي جوړ شوم ټیک شوم دا الله رسوله زما دې مور ته دعا وکړه مور یې کلکه کافره وه دوی سره به جنګ کوه حضرت ابوبکر صدیق سره او جګړې به یې ورسره کورې پلار دې که دین دې پرېښود او وال ټکول به خورې وی دې مور ته مې د الله رسوله دعا وکړه چې زما دا مور خدای پاک مسلمانه کی نبی علیہ السلام لاس اوچت که یا الله دا ابوبکر دا مور مسلمانه کی فوراً خدای غم مسلمانه موری مسلمانه شو دا حضرت ابوبکر غوندې شخصیت باندې دا تکلیف تیر شو داسې نور صحابه حضرت بلال رضی الله عنه دا هغه واقعات خو درته معلوم دي او به یې نیوه نو د مکې په شګو به یې سملو په ګرمه شګو او بیا به گرم یو ځای ته چا بوتلم د مکې شریفې نه بار وی رضا هغه ځای راته ښیم چې هغه بلال به یې ورته بوته الله ته پته ده تاریخ کې څه ذکر نشته خو یو ملګري بوتلم دا هلته ډېر زیات پاتې شوی دی نو ما چې هغه علاقه وکتله شګ او ګرم او کاڼي او داسې یو کویم پکې شال غوندې و د کیکر بوټي و پکې ډېر زیاته ما ته دا ځای دی دا په شګو به یې سملو او د مکې ګرمي ډېره سخته ګرمي ده او بیا به ګرمې تیږې راواغېشتې کاڼي او دا ګرم ګرم ډبرې دا به وله په دې سینه د پاسه کېښول هغې تاو به مو او چې دې ته ساه نشي اخیستی مړ شي په دې کې او چې کوم زخم به جوړ شو شګې به یې وله واچولې پکې او په دې هم نه پرېښوده ماشومانو له به چوکې ورکړې غنو والا چوکې ازغو والا چوکې ویشه به دې وهی دی به راګیر که وهه به او د هغه د خوله کې یو ټکې بس پروت و الله احد الله احد الله یو دی یک تنها دی خدای شریک نه لري دا بنیادی چیز دی ګوره الله یک تنها دی شریک نه لري څه معنا په ذات کې یو دی او یاد وساتئ رونو ګورئ چې څنګه دا شرک دی چې ته خدایان دوه ګاڼې دا هم شرک دی چې د الله خاص صفت بنده له ثابت دی دا الله چې کوم خاص صفت دا چاله ثابت دی بنده له دا هم شرک دی دا هم کفر دی د بنده او د خدای منځ کې فرق بساتئ نبی کریم صلی الله علیه وسلم ډېر لوی شخصیت دی لیکن الله نه کم دی الله نه کم دی حضرت عبدالرحمن بابا څه وایي وی داسې څنګه دی خدای مه ګڼه بېشکه چې بنده دی خدای مه ګڼه بېشکه چې بنده دی نور کل والا صفت دی پر اختیار او عربي شاعر وایي لا یمکن الثنا کما کانا وی هغسې ثناء نشم ویلی چې د پیغمبر د شان سره مناسب ده نشم هغسې تعریف کولی خو دونه به ویم چې بعد از خدا بزرگ توی قصه مخت وی دونه به ویم چې د الله نه لاندې د هر چا نه د مرتبه اوچته خو خدای نه دی ګورې خدای نه دی او د الله چې کوم خاص صفتونه دي دا به نه ثابتوي که نبی علیه السلام لا بل پیغمبر لا بل چا لا د الله خاص صفت مونږ ثابت کو کندې ته پرېوت طبعه ته پرېوت هر ځای هر وخت موجود څوک دی دا صفت په دال دی او هغه څیزونه چې زمونږ په سترګو په لاسونو کې نه راځي عقل کې نه راځي چې هغې ته د غیب او علم وایي دا چا سره ښایېږي الله سره بنده له به نه ثابت خطا دې څوک نه کوي نو دا یو عقیده وه چې په دې عقیده د نبي علیه السلام جګړه وه په دقسې جګړه وه نه په بادشاه و نه په مال و نه په دولت نو شرک فی ذات چې دوه خدایان ګڼې شرک فی صفات چې د الله خاص صفت چاله ثابت کې
بنده شرک فی الربوبیت الکه وی دا پالون کې و الله دی وی دا فلان کې هم لویول کوي او غټول کوي دیم پالل کوي دا شرک دام د چا صفت ته دا ربوبیت دا الله صفت بنده لبنه ثابت فرق به ثابت دی بهر کې زمارونو حضرت بلال به وه او داسې به په چامکینونو وه چې وینې به د غریب نه به دی او د هغه دقه یو آواز و الله احد الله یکتا دی شریک نه لري نه په ذات کې نه په صفتونو کې نه په کارونو کې نه دوه خدایان شته نه درې شته یو دی او نه د خدای صفتونه په بل چا کې شته او نه د الله په شان کارونه بل څوک کوي بل څوک نشي کوي بچی به خدای درکوي شفا به الله درکوي خیر او شر د الله په لاس کې دی الله به درکوي نور سپوږمۍ خدای پیدا کوي انسان الله پیدا کړی دی خدای به فنا کوي د اختیار الله بل چاله نه دی ورکړی نو دی به بیا ووه نیودت حضرت ابوبکر صدیق په لاره روانو او په دې غریب لوبې کېدې نو ماشومان یې وی او لوی یې وی په کاڼو یې وی او په چامکینو یې وی او دا پرېږده او دې وی نه الله احد د حضرت ابوبکر په زړه وسوځېد مالک ته وله وی وی دا مره یې خرڅی نه وی ولې نه خرڅو وی په څو یې خرڅی وی په دومره پیسو بس لال کور ته پیسې راوړې ولې ورکړې ابوبکر یې مونږ خو ډېر هوښیار ګڼلې دا دومره پیسو خو نو په دې خو د په شان لس مریان کېږي او دې خو د خدمت هم نه ټوله شپه دغه احد احد چغې وی دې خو د خدمت هم نه دی د کار هم نه دی او دومره پیسې دې پې راکړې وی بس ته پرېږده ده کې چې کوم کمالات دي دا په بل چا کې نشته ما دې پېژندلی نو چې کور ته یې راوست نو بلال ورته څه وایي د حبشې او د حبشې او ورته څه وایي وی ابوبکر ځان لرې اغشتیم که خدای لرې اغشتیم الله اکبر که ځان لرې اغشتیم نو ښایه راته کار چې څه کار چې درله وکړم او که خپل رب لرې اغشتیم ما او رب پرېږده چې د خپل رب عبادت وکړم ما خپل خدای ته پرېږده که ځان لرې اغشتیم خوب به خدمت وی نه ما ځان لرې اغشتیم الله له اغشتیم او زه د نن نه پس سزا دی نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو اعلان وکړو وی ابو بکر سیدنا واعتق سیدنا وی ابو بکر هم زمونږ سردار دی او زمونږ سردار یې آزاد کړ بلال ته سردار وی اعتق سیدنا زمونږ سردار یې آزاد کړ د غلامیان یې بچ کړ حضرت عمار او حضرت یاسر الله اکبر داسې به وهل داسې حضرت یاسر رضی الله عنه په والو ټکولو شهید که غریب وهه به اوچته او راخلاصو به او په دې خپو کې به ورته پړي واچول او په ځمکه به یې راښکه جنګ په څه دی هیرونو په دې نه دی چې پیسې دولت مال بادشاهي دقه یو ټکي باندې جګړه ده چې هغه به وي الله احد الله یو دی هغوی به خدای له شریک ګڼي دقه یو ټکي باندې جګړه الله احد جګړه په دې ده نو دومره یې ووهه چې غریب شهید شو شهید حضرت یاسر او بیبی حضرت سمیه رضی الله تعالی عنها هغه هم شهیده کړه او په دومره بې دردۍ یې شهیده کړه چې د هغې مثال نشي پیش کېدی اوښې یې راوسته نو د خپې پورې وله پړې وتړه او یو پړې د اوښې پورې وتړه بل پړې دیخ پورې وتړه د خپې پورې او هلته یې اوښې پورې وتړه او دې دواړو اوښو ته ابوجهل وی دا اوښې روانې کړې اوښې خو ډېر لوی طاقت دی چې روانې کړې د خپې د غریبې کولاو شوې نو په ژړا شوه نو یې ودروېده اوښې پې وتړه وی مه درته وایم چې نشي ټینګېدی که دې سزا ته په منځ به دې شلو ټینګېدی نه شي زه درته وایم که نه پرېږدې دا نوي دین دی او دا زوړ دین دی قبول که وی نه وی ولې جاړل ولې وی ما خو په دې تکلیف نه دي جاړلی چې دا تاسو ما په منځ شلوی په دې مې نه دي جاړلی جاړم په دې چې ډېره ټپه مو پوټینۍ غوندې سامې ده اوس په مې په منځ دوه ځایه کې سا به رانه وخېږي جاړم په دې چې ارمان او افسوس زما په وجود څومره ویښته دي دومره ما کې ساګانې وي او هره سا مې په دغه طریقه د الله د دین نه قربان کړی وي په دې جاړم نو بیا ورسره ډېر ظلم وکړ یو نیزه یې راواغېسته او په هغې باندې وله ډېر د حیا په ځای کې غزار وکړو په هغې کې شهیده کړله دا د دین دپاره قربانۍ دي ګورې موږ څوک لږ
مونږ هغه څیز دپاره چې نبي کریم صلی الله علیه وسلم را مونږ له لار روان دی اسم نشته. مونږ څو کړل؟ مونږ دین له څه قرباني ورکړه؟ جماعتونو پورې مونږ خنداګانې کوو، په علماو پورې مونږ خنداګانې کوو. د دین نښې خو نن ستا هم دقه دي که پیغمبر خو نشته چې ته د هغه لاس ښکل کې، صحابه خو نشته چې د هغه لاس ښکل کې، خو چې څوک درته د پیغمبر دین ښیي او په کم ځای کې د پیغمبر دین ښودلی کېږي دغه دین دی که نه. مسلمانه سوچ نه کې، علماو پسې ته کنځل کې، تا نه څه پیسې دنه نه غواړي، دولت دنه نه غواړي، دین درته ښیي، مونځ درته ښیي، قرآن درته ښیي، نیکي درته ښیي، جنت لار درته ښیي، دوزخ نه دې بچ کوي. په دې دومره ورځو کې څو کال وشو زما تاسو سره ما دنه چې ته د دنیا مطالبه کړ دغه چنده ده دنه جومات له غواړم خپل کور لی نه غواړم. تاسو مخکې په دې جومات ته پاسه لګي دا دې تاسو یې وینئ خپل لاس کې هم نه هلم. خو دا چې راغلم یو شین شو خدای دپاره شین شو چې تاسو نه خدای جنت والا جوړ کړي، د دوزخ نه هم خدای بچ کړي. دا علماء هم دقه کار دی. جومات کې څه کېږي؟ دغه رنګې وګورئ تاسو دا نیکان خلک تبلیغ والا او دا نور دوستان څه وایي درته؟ خو دین درته بیان. طالبان ستاسو په ټوکړو لګیا دي نو څه کوي؟ نو خو دین زده کوي که نه، قرآن زده کوي، دین زده کوي. نو ته ته طالب دشمن یې، نو ته د جومات دشمن یې، نو ته د مدرسې دشمن یې. مدرسه کې څه دي؟ خو د خدای قرآن پکې ښودلی کېږي که نه. مدرسه کې څه شی دی؟ د پیغمبر حدیث پکې ښودلی کېږي که نه. نو سکول سره دشمني نه کوي، یونیورسټۍ سره نه کوي، او د خدای قرآن سره کوي، علماو سره کوي، نیکانو سره کوي. ګیرې ته سپک ګورې، پټکي ته سپک ګورې. ولې؟ ته خدای نه منې، ته قیامت نه منې، قبر نه منې، دې له به نه ځې، ټول عمر به جم دی. دا صحابه ستا پیشوایان نو دوی څه کړي دي؟ تاسو وکړل. او غلطۍ کمۍ خو پات چا کې وي؟ نو دا خو د 14مه صدي ده، دا خو د صحابو صدي نه ده. غلطۍ په چا کې نشته. دې قربانو ته وګوره که نه، دا به د قیامت په ورځ د دې حساب کېږي، احتساب به خدای کوي. سمیه به مدرکې دې څه کړي دي، ستا مور څه کړي دي. بلال به مدرکې دا مې نیازبینو ده څه کړي دي، تا څه کړي دي. دا یاسر به مدرکې رضی الله عنه ده څه کړي دي او تا څه کړي دي. بیا به موږ څه کوو؟ رسول الله مبارک به م ولاړي، حضرت آدم علیه السلام به م ولاړي، او پیغمبران به م ولاړي، قرآن به دې م ولاړي. دا قرآن اسه وړې خبرې خو نه دي. د دنیا ژوند دې تېر به شي چې په قبر ورلې خدای قبر څونه موده به قبر کې پروت دی، او د قیامت لویه ورځ را روانه ده. خو الله بس نه پیدا کړي. افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون. حضرت عمار رضی الله عنه خو بچ شو بیا، لیکن الله غله بیا لویه مرتبې مور کړي دي. مسجد قبا کې چې کله نبی علیه السلام جوړو دې حضرت عمار به خلقو به یو خښته ویله، ده به دوه خښتې راوړلې. نبی علیه السلام چې ورته وکتل ویح عمار تقتله الفئة الباغیة، باغی ډله به دې وجني، ته به شهید کېږي د باغیانو د لاسه. دا یو معجزه شوه د نبي علیه السلام. کومه خبره چې د پیغمبر علیه السلام د خولې نه پیشنګویي ولي د وروستو زمانې، هغې ته معجزه وایي. د عادت او د عقل نه بعد دا پیغمبر معجزه ده. دا همیشه وي چې کله خدای وغواړي نو وي، او چې کله خدای ونه غواړي نه. د ډېرې څیزونه نه دي وي، د ډېرو ویلي دي. د ډېرو ورته پته وه، د ډېرو نه وه، د لږو نه وه. نو په جنگ صفین کې دې غریب ولګېد، زخمی شو، چاته یې مال اوبه راوړی حضرت عمار. نو چې اوبه یې وله راوړی، هغه سړي وله د اوبو په ځای پی راوړی. نو چې پی لاس کې ونیول نو سترګو نه بیا اوښکې وبهېدلې، او خوشحاله شو. د خوشحالۍ نه ګورې وي، په غم نه جالم، په خوشحالۍ نه جالمه را پیش کم. وی ما د خپل محبوب جانان نه اورېدلی دي، محبوب پیغمبر نه، چې عماره آخر مشروب به دې پی وي، لږ ساعت پس به آخر به پیس کې پی به ستا اخیري مشروب دا به اخیري څکې. وی دا مې اخیري مشروب دی، او ډېر خوشحاله یم نن، ډېره لویه مبارکي دي عمار ته چې نن په د خپلو دوستانو سره ملاقات کوي. او ساعت یې لاړه وخته. دې کسۍ کې د دین خدمت کړی، اسانه خبره خو نه ده. دلته به یو سړی راشي او زما د اسلام خلاف به چغه ووایي، تاسو به جمدې پرېږدئ.
نو شرک او کفر خو د هغوی دینو او صحابه به هغې کې منځ کې چغه واله. ابو جهل راغی نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته او د پیغمبر علیه السلام په شان کې ډېره سخته ګستاخي وکړه، ډېرې کنځلې یې ورته وکړه. داسې کنځلې یې ورته وکړه چې نبي علیه السلام کې خاندان کې نسب کې ځای پرې نه ښود. حضور پاک چپ و غږ یې ونه کړ، هېڅ یې ونه وی. دې کې حضرت حمزه ته یو ښکار له ترې دی، هغه ښکار نه راغی لینده او غشې ورسره یو ښځې ورته ال وی یاره حمزه ارمان که لږ ساعت مخکې راغلی وي درواره حالت دې لیدلی وي. ویه څنګه؟ وی نن خو ورته ابوجهل ډېر زیات بد رد وی. وی ښه؟ وی یو بس نیغ دا ده به عادت ته چې دی به نیغ دا ښکار ده چې به راغی نو بیت الله له به ته نیغ ورغی بیت الله. بس ابوجهل پکې ناست و، ډله ورسره وه. هغه لینده یو چته کړه دغه شی هغه لینده او ابوجهل دې کپرې دی راوبروله. وی تا زما وارث سره کار څه دی؟ د هغه خپل دین او ستا خپل دین، او که ایمان د کې او نرې را میدان ته شه. داسې سخت شلقې په سر ورکړه چې د ابوجهل د سر نه وینې روانه شوه. او وی ځکه نه وی ما کلمه وی دا اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله که پلار کې زور دې خوښ خلق ورپسې پاسېدل، خو ابوجهل وی غلی شه دې وخت کې دی په جوش کې دی. عمر واره ډېر بې عزته کړی دی. خیر حضرت حمزه چې کور ته لاړ په سوچ کې پرېوت چې دا خو ما جذباتو نه کلمه ووی، زور دین مې پرېښود، نوي دین مې قبول کړ، دا مې څه وکړل. وی ټوله شپه مې خوب ونه کړ. نو سار رالم بیت الله سره ودرېدم، نو ما خپل خدای ته سوال وکړ چې خدایا ما خو خپل د پلار نیکه زور دین پرېښود او نوي دین مې اعلان وکړ، جذباتو کې رالم، غصه کې رالم او زړه مې مطمئن نه دی. خدای چې کوم حق یې هغه راته وښی. وی پروردګار راته حق وښو، ټول شکونه مې ختم شو، ایمان والا خدای کې مضبوط کړ. دا هغه کنځلو خدای بدل دلته ورکړ، ترې مسلمان شو. چاته به تکلیفونه رسېدل، څوک به وهلې کېدل، او څوک به خدای پاک چې د چا په قسمت لیکلې وه هغه مسلمانېدل. حضرت عثمان رضی الله عنه د هغه ترو نو د کجورو پوزکي کې به یې وتړه، پوزکي به یې ته ګیر چاپېره توک او په پړي به یې وتړه. او تر ته خو تر خو د پلار په ځای څوک ورته غږ نه شي کولی، حالانکې ډېر لوی شریف النفس او لوی خاندان دی. او د پاسه به یې پې پوزکي وتړه او لوګې به یې ورته لاندې نه کو. دا تکلیفونه لیکن الله وسره څوک کړل دې خلکو سره. دا یو په یو نبی علیه السلام شمېرلی دي، یو په یو یې په ګوته کړي دي. ابوبکر فی الجنه، جنت ته به ځي. عمر فی الجنه، جنت ته به ځي. عثمان فی الجنه، جنت ته به ځي. علی فی الجنه، جنت ته به ځي. یو 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 په ګوته ښودلی دي، شمېرلی دي یو یو کس. کفارو میټینګ وکړ، وی یاره نبی علیہ السلام متعلق دې به څه چل وسره وکړو؟ دا خو زمونږ ډېر خلک روان دي ورو یو یو کس یې ملګري کېږي. دا عمر پکې نوجوان و، حضرت عمر رضی الله عنه توره واغېسته مړه وي تاسو له چل نه درځي ما له راځي دغه دې ورلم پرې دلته کښېنئ ښځی ما اله به زه کور ته ځم ډوډۍ به خورم اوبه به څکم تر څو چې مې د محمد صلی الله علیه وسلم سر نی پرې کړی او دلته مې دله نی راوړی. بس هغه خو ما حرامیان و ته زنده باد وې ما دې راغې تورې نه توی کې نه وویسته. په لاره ورته یو صحابي په مخه ورغی، حضرت سعد بن ابي وقاص رضی الله عنه دی. یا بل یو بل صحابي بعضې حضرات یادوي چې په مخه ورغی ورته وی عمره څه کې؟ یاره د پلان کې له ورځم او نوي دین خورئ او ټول قوم کې اختلافات پیدا شو او نن یې نه پرېږدم سر به دې په توره وام. خو صحابي خو پټ مسلمان عمره دا کار ګران دی نه شي کولی. نه خامخې کوم عمره ګوره مه کوه ډېر لوی قوم یې دی. یاره وي ما دې دا دغه قوم ملک خو دا کار دی نن کوم ورته وایي نه شي کولی مه کوه. بس دې پې پېښ شو وی لکت سعادت معلومېږي لکه چې تم صابي شوې صابي به یې دینه ته وي او لکه چې تا برابر کم. هغه ورته ما پرېږده ورشه د خور او د اوښې غم دی واله ته چې د کومې ډېوې وجلو پسې ځې د هغې رڼا ستا د خور کور ته ننوتې پېغور یې ورکړې.
نو عربو له خو پیغور لوی شو، بس فوراً لال نبی علیہ السلام میں پزے پر خود خور کرلا دا خور نمی فاطمہ چلتا لا او دا اوخی نمی سعید ابن زید چلتا سنگلالا اتفاق تا گورا اغیلی استاد راغلی دی قرآن و تخی حضرت خباب رضی اللہ عنہ آغا چه وحب غریب تکاو او تا قرآن خی او دروازه زن پس ردن نظر دیر کرده چې عمر ورغه دروازې دې کاوه که دروازه بنده وه چې غوږی کې خو د قرآن شریف تلاوت یې وورید او خو دا خبره خو ټیک ده دا خو زما دا خور او اوښې مسلمانان شوي دي نو د غصې نه د تورې په هغه سټۍ باندې په هغه لاس موټي باندې دروازه واله 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 ورلر کې هغې خو پې شو هغه استاد ته وی حضرت خباب ته داسې کار وکړه ته یو غاړې ته پټ شه کټلان دی او زه یو خیمه دی خور ده نو بس خدای را پیښه کړې دا څه چې کېږي چې دروازه یې ورته سینګ کولاو کړه نو دې اوښې ته په پرزو نه شو او که لاندې ځای نی نو بره ځای شته ښه بره وخیجې بره درې خورې دي او بره ځای شته الله وبخ بره وخیجې بره ځای ډېر دی اوښې سره په پرزو نه شو او داسې لګیا دي چې د خورې زوروره مو توره او د تورې په دې موټي یې وایي دا خپل اوښې نو دا خور یې راله چې یو خوا مې رور دی بل خوا مې اوښې د خلاصي یې کو خدای مو به خلک غوندې چنده کې تعاون وکړي ښه ځکه زمونږ ته ډېر زیات نو دا خور یې ورله او د دواړو خلاصې کوي نو حضرت عمر څپېړه اوچته کړه دا خور یې په دا مخ وواله او دومره مضبوطه څپېړه یې ورکړه چې د هغې د مخ نه وینې راووتې او د عمر په مخ پرېوتې بس چې داسې وشو نو بس خورم د عمر خور وه وی لاس د خلاص او توره دې تېره چې څه دې خوښې توره د سره مونږ مړکه بس مونږ مسلمانان شوي یو نو چې ده دا خور دې اوښکو ته وکتل سترګو ته او دې وینو ته یې وکتل نو په لکې رحم راغی او خې پرېښود توره یې کېښود وی تاسو سوی ما ته وښایه وی نه ښایو ته پلیت یې ته کافر یې تا ته مونږ دا نه ښایو وی څه چل وکړم وی لامبې به بس حضرت خباب رضی الله عنه پوه شو چې د نبي علیه السلام بیګانه دعا عرش ته رسېدلې ده اثر شوی دی بس زر راووت د کټ د لاندې نه ای عمره قسم دې ته چې د چا مرګ پسې ځې بیګې ستا د ایمان دپاره دعا کړې ده ستا خیر خواهی پسې ګرځي او د شپې نبي علیه السلام بیګا دعا کړې ده اللهم اعز الاسلام باحد العمرین خدای په دې دوه عمر کې یو مسلمان کې نو د نوم عمر او د ابو جهل نوم عمرو ابن هشام دلې تغلیب ورکړ دې کې یو مسلمان کې دلې بیګا دعا غوښتې ده ته مرګ پسې ګرځي ادې خیر لټوي ته مرګ پسې ګرځي ویلم بل وی ته وایه څه دی وی ما ته خو څه وایه که نه نو چې څنګه یې پاڼه راواړوله قرآن حکیم به په تختو لیکه د کجورو په تختو به یې لیکه په ډبرو په کاغذ نو د نبي هم په منځ کې چې تختې را واغېشته لومبی ایت عجیبه دی لومبی ایت هغه داسې دی چې انی انا الله انی انا الله ظالم لا اله الا انا ما سره شریک نشته فاعبدنی زما عبادت وکړه واقم الصلاة لذکری او زما د پاره ما د یاداش کما یادې لمونځ وکړه په منځ مې یاد کړه دا لومبی ایت د الله د توحید و چې دی ورد لی په لکې اثر وشو وی دی چې د نبي علیه السلام ده نو بس خوشحاله شو نبي علیه السلام دار ارقم کو اول ته هغه ته اطلاع رسېدله چې عمر د مرګ پسې راوتلی او توره ورسره ده صحابه هم پریشان وو چې دې څنګه دار ارقم ته ورننوت صحابه وی صاحب هغه دې راغی نبي علیه السلام هم ډېر بهادر وو وی دې خوا شی وی که په ښه نیت راغلي هر کلی به ورته ویم او که په غلط نیت راغلي د ده په دا توره به دې دا سر وه حضور پاک ورمنډه کړی ورتېز شو عمر یې د دقه ځای نه کلک کړی هغه بهادر عمر په رپېدو شو او وروسته بیا وی وروستو وی قسم دی که داسې حال را باندې چې ته راغلي چې د نبي علیه السلام لاس مبارک مې ګریوان له راورسېد وی د سر د ویښتو نه د نوکه پورې مې د وجود نه خولې وبی دی
وایا عمر پس نیت راغلی شابه وایا دا الله رسوله د ایمان په نیت مسلمانېږم کلمې وې او ټولو صحابو د خوشحالۍ نبی الله اکبر خوشحالۍ نبی الله اکبر. او جناب فرشتے سوئی اسمان کے فرشتے ابن ماجہ کے حدیث تھے ابن ماجی پہ حوالہ درتویب ابن ماجہ کی سری استبشر اہل السماوات بے اسلام عمر دلتا جسنگ مسلمانان خوشحال دی یو بل مبارک باد ورکی مبارک سے عمر مسلمان شو نو پوا اسمانونو کے فرشتے یو بل ترغالو دی مبارک باد ورکی مبارک سے عمر مسلمان شو خدای مسلمان ګور یو وی دا الله رسوله دا دین حق دی کنه وی ولی حق نه دی نو پټ ولې ناس شو وی ما ته لاړ نشته وی زه خو په ورالم راغی د بیت الله خواله ودرېد وی که څوک مې پیژني خو ډېره ښه ده او که څوک مې نه پیژني نو انا عمر بن الخطاب. اوس هغې ناست دي چې د نبي علیه السلام سر به راوړي هلته ناست دي او ما ایمان راوړه ښه مسلمان شوم ښکار لته په خپله ښکار شو ما ایمان راوړه او که چا کې زوري را میدان ته دي شي نو ګرم ځای له سوخپن وړي بیا په غریب هر سړی ورځي په مضبوط پهلوان څوک نشي ورتلی چا کې جرأت نو چې بیا پاسېدلی نو وال ټکولم شروع دي لیکن خدای یو کس مسلمان ہے یو کس مسلمان ہے بهر کې زمارونو دغه تکلیفونو سره اسلام خور شو خود د نبی کریم صلی الله علیه وسلم ذات اقدس ته وګور د بیت الله خوا کې یو ځل لمونځ کو ابو جهل وی څوک بلال شي چې د فلانکې قصاب خانې نه یو پیروان راوړي مونږ خلک ته لرې یادو لرې اصل کې عربی کې سلا لفظ دی سین لام پیروان ته وایي چې کوم غوا لنګ شي او بچی په هغه کوم غلاف کې بندي هغه کوم غوښه کې وینو ډکې پیروان ته وایي دا به څوک راوړي عقبه ابن ابي معيط سپېره پاسېد لال راویړو چې راویړو څه چل ورسره وکړم نو نبي علیه السلام ته اشاره وکړه چې دوی په سجده پرو دي پر املا وله کېد نو حضور پاک له په ملا راکېښه چا کې جرأت نو چې ته غورځولې حضرت فاطمه ته چالي او ماشومانو ته خو غږ نه کوي په منډه منډه رااله هغه شی د نبي علیه السلام د ملا نه وغورځول. دا عقبه ابن ابي معيط یو ورځ راغی او پیغمبر علیه السلام ته دغسې ګریوان ته لاس واچاو تا ویې کوله او نبی علیہ السلام ناستو چې زور یې ورکړه په دې کونډو پرېوته حضرت ابوبکر صدیق راغی هغه ته خلاص کړ اتقتلون رجلا یقول ربی الله ظالمانو خو چې رب مې الله دی نو تاسو یې وجنئ او حضور پاک کې هر قسمه طاقت مو په دې وخت کې د الله حکم دا دی چې ته به غږ نه کړې وروسته به سره ګورو غږ به بلکل نه کړې په دې هر څه ناکام شو. یو ځل ته ابو جهل وی ذکر ته پیغمبر وی د پیغمبر خو څه معجزه می کنه وای کنه وی داس په مې براته نیمه نه کې داسې معجزه به بغوښتې چې سړی وي چې په اثر مې ول چکول هو لګول خدای به خو بس جبل ابي قبيس توخت الوراثه الله نه سوال وکړ الله کوم دا معجزه کوم راوي خېجو جبل ابي قبيس توخت وی خکه داس په مې نیمه شو بیا به مې ومنه یو الله سپومې دو ځای کړه نیمه د غر نه یو طرف ته شو نیمه د غر نه بل طرف ته شو اقتربت الساعة وانشق القمر نو چې څنګه نیمه شو نو هغې څه وې وی دا د نظربندي وکړه په مونږه جادو دې وکړه وی ښه نو زما نظربندي خو په تاسو کېږي وی یو وی د بار خلکو نه تپوس وکړې جادو خو تاسو باندې وشو وی با خبره ټیک تا نو چې کومې قافلې په لاره د مکې را روانې وې روز به پس را د هغې نه تپوس وکړو تاسو په ځانکې شپه څه نه ولیدې یاره وی سپومې په مین دوه شوې وه اوس منې که نه یاره وی غټ جادوګرې په ټوله دنیا د جادو چلېږي آیا ځان به دا ټوکې به یې کول بهر کې څه واقعات به ته بله جمعه کې بیا وګورې اصل دې په اندا تاسو ورونو په دې اندازه باندې ځان پوه کړئ چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په مبارک وجود د هغه په صحابو د دین څونه قربانۍ راغلې موږ څه وکړل نه مو مال کې څه قرباني ورکړه نه مو په جان کې څه قرباني ورکړه
نو په اولاد کې څه قرباني وشو. الټه لا دین پورې خندا بیا لیکو، نیکانو پورې خنداګانې بیا لیکو، جماعتونو مدرسو پسې او په عالمانو او دیندارانو نیکانو او ګیرې پورې پټکي پورې خنداګانې مو بیا لیکو. کم از کم د دې نه ځان ساتي. مرګ را روان دي، د دنیا د هر څه پاتې دي، دا بچی پاتې دي، دا مال پاتې دی، دا کارخانه دی پاتې ده، دا موټر دی پاتې دی، او که د چا ریاله او خر دی هغه دی پاتې دی. د قبر نه به حساب کتاب به راسره کېږي. او حضور پاک چې د کوم دین لپاره محنت کړی دی او خواري کړې ده هغې له به مونږ هم کار کوو. رب العالمین دی د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په نقش قدم مونږ روان دی. الله دې زمونږ د حضور پاک مبارک کل عقیده او خپل عمل نصیب وګرځولی. الله ته د ګمراهونو په امن کې وساتي. خدای رښتیا او سوچه عقیده او سوچه عمل هم نصیب کړي. الله که څوک مریضان دي ته وله شفا ورکړي، که څوک قرضداران یې قرضونه اخلاص کړي. یو مرګري زنانه د کور کې د پالج والې ده، دو کې چې رب العالمین ورته شفا ورکړي. الله که په کورونو کې څوک بیماران دي، که هسپتالونو کې ټولو الله شفا ورکړي. که د چا اولاد نه بچي نه خدای نارینه صالح اولاد ولا ورکړي. الله که څوک په پریشانیو ټینشنونو کې دی الله پریشانۍ په خوشحالۍ بدلې کړي. خدای مونږ د مخلوق د شر نه وساتي. څوک بې روزګاره دي روزګار یې نصیب کړي. د چا روزګارونه دي پکې ورته ډېر لوی برکت واچوي. زمونږ د جومات کې چې چا تعاون کړی دی د مال یا د بدن، الله ټول له په دې باندې اجرونه ورکړي. او زمونږ د جومات الله په دین آباد کړي، په منځګزار آباد کړي، او د قرآن شریف په تلاوت باندې آباد کړي. خدای ته زمونږ نه راضي شي او دنیا او آخر کې د خپل قهر او خپل غضب نه په امن و امان کې وساتي. او آخر وخت کې به دا کلمه نصیب کړي چې لا اله الا الله محمد رسول الله. چې څوک اودس مات کی تش او اودس اوچ نه کی دا ډېره لویه ګناه ده.